بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن زمونږ موضوع داسې ده چې د کومو کسانو صرف جنکې کیږي او الکان یې نه کیږي، نو د دې وجې څه وي؟ په دې زما ډېرې زیاتې ویډیوز دي. زیات کسان دا وایي چې مړه دا خو کفر دی او دا د الله تعالی کار دی. نو دا یاد ساتئ، زه هر چاته لومبی دا خبره کوم چې قرآن کې الله تعالی فرمایي، دا سوره شورا ده، الله تعالی فرمایي یهب لمن یشاء اناسا و یهب لمن یشاء ذکورا او یزوجهم ذکرانا و اناسا و یجعل من یشاء وکیما. الله تعالی فرمایي زامن ورکول زما کار دی، لونه ورکول زما کار دی، ګډ وډ ورکول زما کار دی، او چې څوک شنډو ګرځم نو څوک دی ولې بچي ورکي. دا د الله تعالی حکم دی. نو زه څنګه دا وایم چې موږ سره دوی چې الله به زوی درکوي؟ قرآن کې الله تعالی فرمایي، د نبی اسلام احادیث هم داري چې د رزق ذمه الله تعالی اغشتې ده. نو چې د رزق ذمه الله تعالی اغشتې نو موږ کاروبارونه ولې کوو؟ دا حرکت ستا کار دی، برکت پکې اچول د الله تعالی کار دی. دویمه خبره داره، ما اړو چاته دا ویلي نه دي چې یاره ته دا له دوی در کوم او ستا به زوی کېږي. زه خلکو ته دا وایم چې موږ د وای کروموسوم دوی جوړه کړې ده. الله تعالی د سړي په وجود کې دوه قسمه جراثیم جوړ کړي دي، یو ایکس کروموسوم او یو وای کروموسوم. په پښتو کې یو د الک جراثیم او یو د جینې. د الک د جراثیمو دوی ما جوړه کړې ده، هغه د خلکو له ورکوم او دا په ما د رب کائنات فضل دی. زما 13 کاله وشو چې دا دوی ورکوم، او چې دا د چاته ورکړې ده نو په هغې کې لکه 98% کسانو الله تعالی مزامن ورکړي دي چې کومه طریقه ما خولې د هغې کړې دی، الله تعالی پې فضل کړی دی. که تا ورته یو سړی دا وایي چې زه دوی در کوم او ستا به شرطیاً زوی کېږي، دا کفر دی. یو سړی تا ته وایي چې ته راسه سمله زه په تا دم اچوم ستا به زوی کېږي، دا کفر دی. دویمه خبره، د الک او د جینۍ تعلق دا سړي سره زنانه سره نه. الله تعالی د سړي په وجود کې دا دواړه قسمه جراثیم ایښي دي. نن موږ د پښتنو دا حل دی چې د یو سړي 3-4 جینکې وشي نو د الک وروره مور او پلار وروڼه خویندې بیا راپاڅي، موږ خپل ورور له واده کوو چې الله تعالی زوی ورکړي. نو دا یاد ساتئ، خپلو وروڼو له خپلو دا چې ستاسو چا چې جینکې دي دوی له علاج وکړئ. د الله نبي علیه السلام سنت طریقه برابر کړئ، هم د الله تعالی نه دعا وکړئ چې الله تعالی موږ سنت طریقه وکړو، موږ له ښکلې نیکمله زوی راکړي. دا در 30 سال نه جوړم نو چې د چا څه کوېسچن وي، څه سوال وي، خلکو پسې مه ځئ. خلکو بس خلک ډایرکټ کافر کوي چې داسې چل دی داسې چل دی. اوس دا رښتیا ویل دا یاد ساتئ، دا ویډیو زه جوړوم د دې لپاره چې دا د الله تعالی په هر چا خپل امتحانات وي او هغه ته سنت طریقې سره کار وکړو نو الله تعالی به خپل فضل کوي. نو چې د چا هم داسې مسلې وي نو هغې زما نمبر دی 0333 91 38 479 0333 91 38479. په دې ما سره رابطه وکړئ، زه به مو مکمل پویم. د هغې نه بعد دوی وخورئ، خو دوی به سړی خوري، دا یاد ساتئ. ښه دې کې بیا بل یو کار بل هم وي د زنانه د طرف نه، او هغه دا وي چې ځینې زنانه داسې وي چې هغې د الک حمل ضایع کېږي او د جینۍ پاتې کېږي. نو په داسې زنانو کې مسله دا وي چې د دوی عموما د کوروالي په ټایم کې وجود سوځي، کوروالي ته زړه نه کېږي، د خپو تلي یې سوځي، بروسیلا، ټیکسوپلازما، آی جی ایم، آر ایچ فیکټر، آی جی جي، دا ټسټونه په هغې کې د زنانو عموما 2-3 پازیټیو وي. نو چې د کومو زنانو دا کومه مسله وي نو سړی به د وای کروموسوم دوی خوري او زنانه به پښتو کې دې ته جراثیم وایي او موږ ته عموما سره مخه وایو او اردو کې دې ته 18 وایي. دې کې 8 ماشومان ځای کېږي. نو د دې مکمل علاج شته، الله تعالی به مکمل ښه کوي. چې چاته مسلې رابطه وکړي الله به خپل فضل کوي. السلام علیکم.